مستقر. داواد سورة قمر انا كل شيء خلقناه بقدر دا او ربط دی صورت مغ کی صورت سردا دے چکل نبی د شرک اعتقادی وشوا په مغ کی صورت کی نو دا صورت چلول شوه دے د پاره د نبی د شرک پیلی یا دویم مناسبت هغه دا ده دا صورت وضاحت ده د پاره د هغه څه چې ذکر کړی شو د دین مخکې په سورہ نجم کی چلتے وی وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتبكة اهوى. نو دا اغي ملکی تخویب دنیاوی دا اغی دا پارا تفصیل و وضاحت دے. درم مناسبت بدی صورت کی تسلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چو ورتوی فتول عنهم دی خلق نمخ واروا کل چی استا پیغمبری اغا ثابت شو پا مخ کی صورت کی اقتربت الساعت نزدیش قیامت وانشق القمر او چود سپومی دو ٹکڑی شوا یو ٹکڑا بل طرف للاڑا واقعی کی دن کے دے خامخا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اپتا کی سر راغلے دیتا پا قرآن کریم کی من الانبائی دا خبرون آغا چپائے کی مزدجر رٹنا دا حکمتم بالغتن دا قرآن کریم دا حکمت والا کتاب دے چھ انتہا ترسید ان کے دے پخپل حکمت کے پس فائدہ ورنکڑا انبیاء علیہ السلام پس لری نکا انبیاء علیہ السلام دا عذاب دا اللہ نا دخپل قومونونا پس مخواڑو دا دینا مطلب دا اللہ بدیل سزا ورکیا. یوم یدو داعی ذان لکلام شروع شوا پکم ورد باندے چے آواز بہو کی آواز کون کے بلل بہو کی بلن کون کے لاشے نکر یو شے دیر ناشناتا ناکارتا شپیلائی بہو والی شیع خوش عنو سوارهم کڑغی براوتی استرگی دی راودی بدائی من الاجداسد قبرونونا گویا کی دادی ملخان خوریدن کیا منڈی وہن کی بھئی طرف دے اسرافیل علیہ السلام تا وائی وکافر داد ورس ساختا نسبت درو کڑو اڑوان دے دین قوم دنوح علیہ السلام پس نسبت درو بے کولو بندد منگا نوح علیہ السلام تا اویل دی دادے لیوانے وزدو جیر اور اٹھل شویا فدعا ربہو پس دعا وختی دا نوح علیہ السلام در اخبرنا انی دی چم کمزور کڑشیم پس بدلو اخلی زما پس کلاو کی منگا دروازی دا اسمان پوبو راتوی دن کو باندے او روان اکڑا منگا زمکا عیونن پچینو سرا پس ارسی دیو با علا امرین یو دا شویو با مطلب دا دزمکی او دا اسمان علا امرین پا یو کار باندی چی پتا کی سر فیصلے کڑی شیوا اندازے کڑی شیوا فیصلے کڑی شیوا چا حلاکت دا قوم دا نوح علیہ السلام وحملناہو او سور کمونگا دا نوح علیہ السلام پخاون دے دا تختو دا میخونو باندے یعنی کشتی کیا تجری چروان و بیعیوننا پا حفاظت زمونگا باندے جزاءن دا بدلوا لمن دا پار دا غچا کانا چو کبر چو کبری کڑشو یعنی دا نوح علیہ السلام
بدلتی مونگا غستی دا و پتاقی سر پریخود مونگا دا دی کشتی نا آیتن یوانا خوا پس اشتے دے سوک پندغستون کے وی اسم بجودی غربان دی داغی ستختی پرتی دیا پس رنگی و عذاب زما و یرول زما اپا تاقی سراسان کرده مونگا قرآن کریم دا پار دا پندغستو پس اشتے سوک پندغستون کے نسبت درو کرده و عادیانو حود علیہ السلام تا پس رنگی و عذاب زما و یرول زما مونگا چو راولی که مونگ پا دی باندی بات تیز فاغمودا کیا چی سپیرا و پا دی باندی مستمر ہمیشہ رائخ قلب خلق د کورونونا گویا کی دا دیا تنید قجر دویخ نراوتون کیا پس رنگی و عذاب دما و یرول دما و پتاقی سراسان کرده مونگا قرآن کریم دا پار دا پندغستو پتشتے سو پندغستون کے نسبت درو کرده سمودیان و انبیاء تا پسو ویلی اے بنی آدم دا مونگا نیو روان شو مونگ دا پسی مونگا ایزن پا دغا وقی خام خواب گمراہی اولی وانتوب کی بیوا اے راولی گلش پدوان دی پن منبیننا پمیند منگا کی بلکی دے دے دیر لوی دروجن تکبر کون کے زرد چی پو بشی دی سباتا چی سوک دے دیر لوی دروجن متکبر چی اللہ کل قیامت قائم کی انہا منگا چی اولی گن کی اوخیا ازمائش دا پارا دی پس انتظار کوا دی وستبر و صبر کوا او خبردارے ورکا دیتا چی یقیناً اوبا دا دا تقسیم دی پمیند دی کہ ار یوار دا اوبو تا محتضر حاضری بکول شیا پس آوازو کدی راو بللو دی صاحبهم مرگر اخبل چی ورش دی اوخن مخلاص کا قدار ابن صالب نامے دا فتاعت و اباقر پس لاسی اگدکل پس زخمی کرده اوخا پس رنگی و عذاب زما و یرول زما مونگا راولیگا مونگ پا دی باندی چغیا و پس شو دی پشانت دا دل دل گیا دا جاڑی والا پشانت دا دل دل گیا دا باڑی والا جاڑوے کباڑو آیا اگا گڑو نے گیر چاپیرا دغی خیا چاپی دا غنوی خیا یا نور سے دغا پیپونے سے شے جوڑ کڑیا ناغی دننے گڑی رائی ساری کڑی بیدی رائی ساری کڑی نو چی اغی لگیا واچی نو اغی سے اخری او سخپو کی دل کیا نو دا سی اولکا اغا دل دل گیا دا جاڑی والا او پتاقی سراسان کرده مونگا قرآن کریم دا پار دا پندغستو پس اشتے سوک پندغستون کے نسبت درو کرو قوم دلوت علیہ السلام بن نظر انبیاء تا مونگا راولیگ مونگ پا دیوان دی حاسبا باران دا کانوا مگر تابدار دلوت علیہ السلام خلاصے ورکا مونگا لیلہ بسحر پا سبا کیا دا نعمتو دا طرف دا مونگا نا دا شانس بدلا اخلو مونگا دا چا شکر چی شکروح کیا بدلا اخلو مونگا یا مانا بدلا ورکو مونگا آغا چالا چی شکروح کی دشمن والا تبا کو اب تاقی سر یرولیو دیلا لوت علیہ السلام بد شتنا دا عملید مونگنا فتمارو بن نظور پس شکو کدئی پا انبیاء علیہ السلام باندیا ای باندی شکو که مطلب دا خبر ولو نمانلا او پتاقی سارا مطالبہ کری و دی دی لوت علیہ السلام نا پا بارد ملمنو دکی پس محوہ کی مونگا سترگی دیا
سترګې موله لیوې کړې محوه مو کړي مطلب دا لیدلې بیا نشول کولی پس اوسه کوي عذاب زما ویرول زما او په تحقیق سره سبا که په دی باندې سحر وختي عذاب مستقر چې آرام نیونکې او په دی باندې بالکل هغه عذاب مطلب دا بې آرام او دی دپاره په دی باندې بالکل آرام موندېده یا مستقرون معنا کوي همیشه فذوقوا بسوسه کوي عذاب زما ویرل زما په تحقیق سره آسان کړی دی مونږ قرآن کریم د پاره د پند اغوستېدو پس اشته څوک پند اغوستونکی په تحقیق سره راغلیو فرعونیانو ته انبیا علیهم السلام نسبت د درو کولو دی معجزو زمونږ ټولو ته پس ونیول مونږ دی نیول د زورور طاقتور اکفارکم الله وی اے کافر ستاسو پر دې دا کسانو نه یا که تاسو پر اخلاصې دې په دبر پسوای بوګیا ام یقولون اے وای دی مونږ ټول بدلا غستون کیو چې مونږ ټول راجم شو بدله به ترېنه والو مطلب دا مونږ سره فرشتي هېڅ نشي کولی هغه د بریلي خبره چې دغه یې وکړه فرشتي ونیوې اوله یې ماله جواب را کوي نه فرشتي څوک نیوی نشي او نه چې دا تمامه دنیا راجمع شي فرشتو نه ځان نشي خلاصولی سیهزم الجمع درده چې کمزورې بکړې شي ډلې ویولون الدبر اواړی به دی شاګانې بلکې قیامت موعدهم زید وعدې د دی دی او الساعتو یا وخت د وعدې د دی دی او قیامت ډېر د هیبت والا دی او ډېر تریخ دی یقینا مجرمان فی ضلال و سور په ګمراهۍ او لیونتوب کې وی گمراهی او لیونتوب کی دی یوم پا کمرز باندی چراخ کے بشی دی پا اور کی پا مخونو خبلو باندی پڑ مخی براخ کے شیع ذوقو سکی مس سقر سکل سقر عذاب سقر چرت تناور بدلی دلی چی مردار شوی نخپون تړلی نه هغه سر ورپسې دا سکیږي او وړې چرته غورځوي نو دی به هم په دې مخونو خپلو باندې اور کې راښکې شي غوسه کوي عذاب د سقر انا مونږ چې هر یو شی پیدا کړی دی مونږ دې له په یو اندازه نه دی حکم زمونږ د قیامت مګر یو په شان ته د رب د سترګې په تحقیق سره هلاک کړي مونږ اشیاءکم هغه په شان ستاسو پس اشته د څوک پند اخیستونکي او هر یو شی چې کړی دی د هغې له فی الزبر ناغه لیک دی په صحیفو کې او هر یو وړوکی عمل او لوی عمل مستطور لیکلی شوی دی بشارت یقینا پرهیزګار په جنتونو او نهرونو کې به یې په ځای د ناستې کې به یې د بادشاه طاقت لرونکي سره سوره قمر دا ممتاز دی په ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دا به بل صورت کې نمومې دا شانی صورت ممتاز دی وکل صغیر و کبیر مستطر سرا چې الله د دې وړوکی لوی عمل ټول لیکلی دی دا شانی صورت هغه ممتاز دی په وساعت و ادا و امر قیامت دا ډېر د هیبت والا دی او ډېر تریخ دی وایي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علما الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ميزانها ونضع في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها فيهما فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب الأصفر والحب والريان
الإنسان من صلصال كالفخار والرجال من كلب من كلب كيلا ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب العالمين فبيلا ربك ما تكذبان قال البحرين يلتقيان بينهما والقول يعملان فبيلا ربك ما تكذبان ربك ما تكذبان فبيلا ربك ما تكذبان ولحم الجبال المنشأ في البحر كالأعلى فبيلا ربك ما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي ربك ما تكذبان يسألون في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي ربك ما تكذبان صلى الله عليه وسلم فبأي ربك ما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فاعبدوا ولا تنفذوا بسلطان فبأي ربك ما تكذبان يبصر عليكم وشهادة بالله ومحاسن فلا تبصرون فبأي ربك ما تكذبان ويوم انشقت السماء فكان وضعها كاذبا فبأي ربك ما تكذبان ويوم يسمع ذنبه من سوء ولا يجد فبأي ربك ما تكذبان وكل جن وإنس لا يفهم إلا سألك فبأي ربك ما تكذبان وهذه جهنم التي تكذب الجن يدخل بينها وبين فبأي ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ربك ما تكذبان ثلاثة فبأي ربك ما تكذبان فيه عينان تجريان فبأي ربك ما تكذبان فيه فاكهة كل فاكهة زوجان فبأي ربك ما تكذبان متفق على متفق سواء وجنتين فبأي ربك ما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم تطعن وقبلت ولنا فبأي ربك ما تكذبان وأنهم يعبدون المريم فبأي ربك ما تكذبان جزاء الإحسان بالإحسان فبأي ربك ما تكذبان ويكون إيمان فلا فبأي ربك ما تكذبان وبحمدا فبأي ربك ما تكذبان فيك عيانا ولا فبأي ربك ما تكذبان فيك لا تنظر الله المنام فبأي ربك ما تكذبان فيهن خلقت محسن فبأي ربك ما تكذبان والمقصورات وفتحان فبأي ربك ما تكذبان لم يدرسهن ينس قبلهم ولا جان فبأي ربك ما تكذبان متكئين على ركب وقدير حسان فبأي ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام داود سورت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام دے او رب د سورت دا دے چې ذکر د ادله او د دلایل د په اولوهیت د الله باندې او تفصیل د پاره د هغه قول چې سوره قمر کی تیر شو چې ان کل شین خلقناه بقدر داغي تفصیل دے چې الله سے پیدا کړی نو داغي وضاحت دے یا تخویب اخروی دے پس د تخویب دنیاوی نه په مخ کی صورت کې یره ورکړی و د عذاب د الله چې کوم په قومونو باندې راغلی نو په دې صورت کې تخویب اخروی دے یا په دې صورت کې بشارت دے مفصل دا هغه چې ذکر کړی شو په آخر د سوره قمر کې چې ان المتقین فی جنات و نهر الرحمن مهربان بادشاہ خیل قرآن پیدا کړی د انسان اپوه ورکړی د بیان او نور اوس په مې به حسبان پیوند د باندې دی روان دی پیوند د والنجم او وړ گیا والشجر او لویا گیا یسجدان سجده کوي الله تا اسمان پورته کړی دی الله دا او مقرر کړی دی طول دا چې زیاتې مکوئ په طول کې واقیم الوزن بالقسط او قائم کوي وزن په انصاف باندې او کمې مکوئ په طول کې او ځمکه وضعها پیدا کړی دا الله د ځمکه دپاره د مخلوقات په دې کې میوې دي او کجوري دي خاوندې د کڅوړو او دانې دي خاوندې د بوسو والریحان او خوشبویي ده
والریحان دا شانی مانا کئی ذوالعزب خاوند وگو او پانو مانام کئی والریحان او خوشبوئی پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي پیدا کړی د انسان د اوچی خټی ټنګاری کوونکی نه پشانت د ټیکر کیا او پیدا کړی د مشر د پیریانو مماری جم من نار د گاڑی واڑی لمبی د اورنا پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه درو وایي مالک د مشرقونو او د مغربونو دی دو مشرقه مطلب دا د وړي او د جمعیه او دغه شانې ورب المغربین او مالک د دواړو مغربو دی یو مغرب د وړي یو مغرب د جمعیه په جمعي نور یو ځای پرېوځي په وړي بل ځای پرېوځي په جمعي یو ځای خیږي په وړي بل ځای خیږي پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي ګاډي دریا روان کړي دي دوه دریابونه یلتقیانی چې د یو بل سره یو ځای روان دي په میند دي کې پرده ده لا یبغیان چې زیاتې نه کوي یو په بل باندې کومه زموږه چې الله د دوو دریابونو ترمنځ راوستې ده پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي پیدا کړی دي نه یخرج راوځي منهما د دې دواړو نه اللؤلؤ ملغلري والمرجان او ملغلري مطلب دا لوی ملغلري او وړي ملغلري نو منهما معنا وکړه د جمله د دې دواړو نه چې هغه د یو نه راوځي هغه مالګین دریاب نه پس بکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه درو وایي او دی الله لدی کشتی جوړې کړې شوی فی البحر د پاره د دریاب کل اعلام پشانت د غرونو مطلب دا دنګي دنګي کشتی دی پس بکم یو د نعمتونو در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي ټول هغه څوک چې دي په دې ځمکه باندې هغه دي پناه کیدونکي او پاتې به شي ذات د رب ته چې خاوند لوی شان او د عزت دی پس په کوم یو د نعمتونو د رب تاسو دواړه نسبت درو کوئ غوښتل کوي د دې الله نه سوال کوي حاجتونه غواړي هغه څوک چې دي په اسمانونو کې او په ځمکه کې هر ورځ دا الله په یو حال باندې پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي زرد چې حساب وکړو تاسو سره دو عزت مندو یا دو درنو شو په ګناونو پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي ټولې د پیریانو د بنی آدمو کچاري وس رسیږي تاسو دا چې اوځي تاسو د اطرابو د اسمانونو د ځمکینانو پس اوځي نشئ وته تاسو مگر په غلبې سره پس په کوم یو د نعمتونو د رب تاسو دواړه نسبت درو کوي راوبلی گل شي په تاسو باندې شواظ من نار ونخاس فلا تنتصران شواظ من نار مطلب دا خالصه لمبه دور خالصه لمبه دور چې وای پای کې لوګې نه او نخاسن او لوګې فلا تنتصران پستا صبح بدلن شي غستی دی پس پکم یو د نعمتون درو تاسو دواړه نسبت درو کوي پس هر کله چې وچوي اسمان پس ولا تکسر پشانت د بودینی پس پکم یو د نعمتون درو تاسو دواړه نسبت درو کوي فیوم اذن پس پدغه ورګیا تپوس بنشي کولې د ګناه خپلې د بنی آدم ناونه د پیرینا پس پکم یو د نعمتون درو تاسو دواړه نسبت درو کوي پیجندې بشي مجرمان پنه خپل باندې دا تک تور مخونه بینیولی پس نیوه بشي بن نواسوی
پسر کندو قدمونو سراو غردول بشی جہنم تا پس پکم یو د نعمتون درب تاسو دواړه نسبت درو کوي دا د جهنم آغا چې نسبت درو کړو دي ته مجرمانو چکر بلګی دی پمیند دی جهنم کی او پمیند گرمو بو آن سخت گرمو کیا دستا غان او آف ندیا بلکہ آن سخت گرمو کی پس بکم یو د نعمتون درب تاسو دواړه نسبت درو کوي او د پار دا غچا چی یریږي مقام ربیه د پیشی د رب خپلنا چې زما به د رب سره پیشي کیږي یا مقام ربیه د نگرانی د رب خپلنا چې رب په ما نگران د ما ویني ما ویني جنتان دو قسم باغونه دي پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي خاوندان د سانګو بیا پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي پدی دواړو باغونو کې دو قسم چینی وی تجریان چروانی بیا پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي فیهما پدی دواړو باغونو کې دار قسم میونا جوړه جوړه بیا پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي تکیا وهن کی بی اعلی پروشن په بسترو باندې چې باطن طرف داغي با د غټوري خمونیا زنانه چې بړستن جوړی نو لاندې استر هغه بیکاریا او پاسنه ډېر خېستای نو الله وای دا استر به د غټوري خمونی نو فما ظنک بفوقها صد خیال ستا چې هغه پاسنه استر به څنګه او میوه د دواړو باغونو نږدې کیدونکي وای پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي پدی جنتونو کې قاصرات الطرف بندون کې خدي وای د نظرونو خپلو په خپلو خاوندانو د نظرونو د خاوندانو خپلو په خپلو ځانونو باندې لاس بنی لګولې دیته یو بنی آدم مخ کې دی جنتیانو نه او نه پیری پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي گویا کی دا دیا آلیا کوتو غسر کانی والمرجان او ملغلریا پس بکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي نه دا بدلنی کوي الا الاحسان مگر جنت پس بکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي ومن دونهما او سیوا د دې دوه قسم باغونو نه نور دو قسم باغونه بیا پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي مدهامتان معنا دغه بیا تک شنه بیا دا فضل چې خطاقت وری نو د شینوالی د وجنه پکې توروالم ویا ابدل داسي تور شین خکاریا نو مدهامتان تکشن بیا پس بکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي فیهما پدې دواړه جنتونو کې چینی بین ضاختان پواره وهن کې پس بکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي پدې دواړه قسم جنتونو کې میوه بی او قجوری بی او انار بی پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي وړو شور کو نو ترور ولوی وی دغه دیا دا جنت له مخده بودیا او داسې دا بی پکې وی کله چې مړ شو نو هغه وایي چې مړ شو نو بیا بدای نو مطلب دا پس د مرګه هله چې عمل دې نیک کړی پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي فیهن پدې باغونو جنتونو کې فیهن اوس جمع راړه مطلب دا باغونه یو قسم نه دي
فیہن پدی جنتونو کے خیرات حسان خذی بئی خیرات حسان بہتری خیستہ خذی بئی پس پکم یو نعمتون در رب تاسو دوارا نسبت درو کوئی حوری بئی بندی ساتلی شوی پا خیمو کیا دا نچی دا بندی ساتی نجوڑی قیدی دیتی جوڑا کری دا قیدی دیتی جوڑا کری دا او کنی دا دید پار ذلت دے دا کنی دید پار ذلت دے نن دا دید پار عزت دے چی پا دی باندی ند چا لاس لگی دلے او نا پا دید چا نظر لگی دلے دی دنیا خود ند چی یارو سینی لبخیجی او دغا بولا ٹیلا ورکی ٹیلا بولا ورکی خیجی بے پذور لاس بو سر لگی بس دا دی سر دا ڈریورانو لاس دا کلینڈرانو لاس لگی چی دا گاڑی لخیجی اندازی بنی دی سر با دا چالاس نی لگی دلیا او ندا چی گنی گورا دا بندی ساتی لی شوی دی مظلومی دی وی دی سرو دی خدی وی دغا دیا علا راوزی دا دی ذراوتی منو سکمشم کمی کی بولی نجوڑی دا وی تا پیخور لیدل ہے تا سواد لیدل ہے او تا اسلام آباد لیدل ہے نو دا وینا اوی دی غام ندی لیدل ہے نو مطلب دا تاو دا غوایو شیئی اغی ولوین تاو دا غوایو شیئی نستا خاون معلوم دے انا دی غوا خاون معلوم دے بس جوڑی دا اردیک سمسی دا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي لاس بنی لګولې دیل یو بنی آدم مخ کې دیناون پیریا پس پکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي تکیا وهن کی وای علی رفرف خضرین پسترو دغه باندې شنو باندې یا معنا کوي په بالښتونو شنو باندې وعبقرین حسان او په ډېر عجیبه ښایسته باندې وی عبقر د پیریانو یو ښار دی او ډېر ښایسته دی نو ته به ویږنې د هغه ښار والا دي حسان ښایسته او پا عجیبه خیسته باندې پس بکم یو د نعمتون در رب تاسو دواړه نسبت درو کوي برکت والا دی نوم در رب ستا چې خاوند لوی شان او د عزت دی سوره رحمان دا ممتاز دی د نورو سورتونو نا فتبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام سرا دا ببل صورت کی نمو میں دا شانی صورت ممتاز دے پا ذکر دا جنتیانو چھ متقین علی رفرفین خضر و عبقرین حسان دا شانی صورت ممتاز دے پا صفت دا حرو باندی چھ لم یتمسہن انسن قبلہم ولا جان وایا مخکی بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة وقعت الواقعة يومئذ الأضراج والصديق والمساء فكانت حبايا منثرة مضاجع سدت وأصحاب الكلمة ما أصحاب الكلمة وأصحاب المشهد ما أصحاب المشهد والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كلهم من أول المغرب إلى فعصوا لتوب عليهم من المخلد من الواقع
سورة واقعہ ددی دعوة فسبح باسم ربک العظیم اور رب ددی سورت مکی سورت سردادے چپا مکی سورت کی نبی د شرک پہلی وشوا پا نبی د شرک فی البرکات سرا چی برکت اچون کے ذیم نو پس دا صورت پی تبریک کو چی پاکی بیان کئی دی اللہ لکا چی دا خیر و برکت مالک دے دویم مناسبت ماں کی صورت کی وی فیضن شقت السماء فکانت وردتن قدہان او دی صورت کی وی وقات الواقعہ دا شانی ماں کی صورت دا پاکس دا سورہ رحمان باندے دے ماں کی سورہ رحمان انہوں دا صورت پاکس دا سورہ رحمان باندے دے سورہ رحمان کی اول ذکر دا قرآن کریمو بیا ذکر دا نورس کو میو او بیا ذکر دا نباتاتو دا پیدائش دا انسانو او بدی صورت کی داغی پاک اسبان دے اول ذکر دا قیامت دے آخر کی ذکر دا قرآن کریم دے اذا وقات الواقعاتو ارکلچ واقعی شواقعی کی دن کی ورد نبائی دا پار دا واقعی کی دو دی یو نبز درو گنن کے خابضتن خکتکون کی وی بعد خلق لا پسبب دخپلو عملونو پورتکون کی وی بعد خلق لا پسبب دخپلو عملونو آر کلچ اجڑا کولی شدمکا پجڑا کولو سارا او دا اونستیشی دا غرونا پا نستو سارا ذری ذری کلیشی دا غرونا پا ذری ذری کولو سارا پس شیبا دا حبا منبثا گرد خورور کڑ شوے نستل شوے او شیبا تاسو قسمونا دری پس خی طرف والا سلوی خحال بید خی طرف والا او گز طرف والا سبد حال بید گز طرف والا او محققی دن کی دا اللہ دلہ محققی دن کی بھئی اللہ تا یا جنتونو تا دا کسان دی نزدیکان دا اللہ پا جنتونو دا نعمتونو کی بھئی یا وڈل بھئی دا رنبانو امتونو نا او یا ولگڑل بھئی دا رستنو امتونو نا یا ولویڑل بھئی دا رنبانو دا دی امتنا او یا ولگڑل بھئی درستانو دا دی امتنا ناس بھئی پا تختونو واندے موضوناتین
چې ودلی شي بی پسرو زرو باندې داس ستا کټ هغه د مسالې د تارونو نه یا د سودلۍ او د بوڼ نه جوړ دی هغه به د سرو زرو په بوڼونو باندې ودلي شوي تکیا وونکي وی دی په دی باندې یو بل له په مخامخ ناست دي چکر به لګوي په دی باندې هلکان چې همیشه به یې په حالت د هلکوالي کې په ګیلاسونو باندې او په جګونو باندې او په کاسو ډکو سره د جاري شرابونه چې نه به سردردې راوستی شي په دی باندې عنها د دې شرابونه او نه به الټی کوي دی وفاکهتین او خوري به میوې یا وفاکهتین او چکر به لګوي په میوو سره مما د هغه څه نه یتخیرون چې خوښی یې دی او په غوښو د مارغانو باندې د هغه څه نه یشتهون چې غواړي یې دی او حورې به یې غټ سترګې په شانت د ملغلرو بندو ساتلو شو دا بدله ده په سبب د هغې چې دی یعملون چې دی څه عمل کونا به وړي دی په دې جنت کې برباده خبره او نه د ګناه خبره مګر ویلی به شي سلام سلام او ګسته ښي طرف والا سلویشان به یې د ښي طرف والا په بیرو بې اذغو کې به او په کیلو جوختو جوتو کې به او په ارامونو اوږدو کې به سوري اوږدو کې به په سوري اوږد کې به و ماء مسکوب او په اوبو توی کړو شو کې به چې په میدان به رواني او په میوو ډېرو کې چې نه به یې قطع کړې شوې او نه به یې منع کړې شوې نه به ختمولی شي او نه به منع کولی شي و فروش مربوعه او په ښځو کې به چې د اوچت شان والا ښځې به مونږه پیدا کړې وې دی انشاء ابتداء پیدا کول دغه شانې د دنیا ښځه نه ده چې اوس خو ډېره ښایسته ښکاري او خو چې ماشومانو ګند اصحابه وه نو دی داسې نه دي د اول وخت نه دغه شان پیدا کړي شوي دي پس ګرځولي دي مونږه دی له افکارن بکري میندارې په خپلو خاوندانو باندې اطرابه امذولې د دنیا ښځه نه ده چې هر څوک یې خوښ دي خو خپل خاوند دی نه دی خوښ وي دی په هوا روانو نو چې راغی نو ښځې وی څنګه په هوا روانو وي لرشه لرشه ته په هوا د تلو نه ناغلی نه نه زوما وی ښه مایي چې اولې د خپې کږي وږي کېږي مطلب دا بس دی له د خپل خاوند څه ښکاره نه شو ولأصحاب الیمین د پار د ښي طرف والاو به یوه ډله به د لومړنو امتونو نه او یوه ډله به د وروستنو امتونو نه او ګس طرف والا څه بدحال به د ګس طرف والاو فی سمومین په ګرمې هوا کې به او په ګرمو اوبو کې به او په سوري کې به میحموم د تور لوګي نه لا باردین چې نه به د یخنۍ والا وي ولا کریم نه به څه د عزت سوری ولا کریم او نه به څه د عزت سوری یقینا دی ودی مخکې دی نه مطربین لذت ورکړي شوي او دی چې همیشه والی به کو دی په ګناه لوی باندې ان الحنس العظیم مراد نه شرک دی په ګناه لوی باندې او دی چې ویل دی هر کله چې شمونږه مړه او شمونږه خاورې او اډوکي مونږه چې یو خامخا پورته کولی به شو یا مشران زمونږه لومړني ووایه یقینا لومړني او وروستني خامخا جمع کړي شوي به یې وخت مقرر د ورځې معلومې ته بیا یقینا تاسو ګمراو نسبت د درو کوونکو خامخا خوړونکي به یې د ونې د زقوم نه پر ډکونکي به یې د دې نه ګېډوله پسکونکي به یې په دې پسې د ګرمو اوبو نه پسکونکي به یې په شان ته د څښلو د بیمارو ښه اوښ هسې ډېرې اوبه څښي او کله چې استسقا مرض وله ولګي نو بس بیا خو یې ګېډه شلېږي او اوبه نه بس کوي دا د مېلمستیا د دی په ورځ د قیامت
اوس دلائل عقلیه مونږ پیدا کړی تاسو پسولی تصدیق نه کوي تاسو اے پس خبر را کوي ما ته داغه چې ارتاووي تاسو منی ارتاووي تاسو اے تاسو پیدا کوي د دین انسان یا کومږ پیدا کوونکی مونږه اندازه کړې پمن تاسو کې مرګ انیو مونږه بمسبوقین کمزوري کړی شوی مسبوق هغه چالوي چې او رکعت نیمته تلیا نو مطلب دا او نیو مونږه بمسبوقین کمزوري کړی شوی چې ګنې دای بران لړ شي مونږ به وننی وې شو نیو مونږه کمزوري کړی شوی په دې خبره باندې چې په بدل کې راول مونږ په شانت دای او پیدا کومږه دای فيما پاغس کی لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ وننشئکم او پیدا کو تاسو مونږه پاغس کی چې تاسو په نه پويږئ اپ تاقي سره پوي تاسو په پیدایش رومانی باندې پسولي پن اخلیا کم ذات چې دا بنده په اول ځل پیدا کړي دوباره به پیدا کوي اے پس خبر را کوي ما ته دا غس چې کوي تاسو را درغونه وای دی لیا کومګ را درغونه انکیا کچری وواړو مونږ نو خامخا وبګرځو مونږ دا دلدلا پس وبګرځي تاسو تفکهون خپیمان مطلب دا خفقان کوونکیا انا مونږ چیو لمغرمون خامخا تاوانی کړی شوی و مونږ تاوانی کړی شوی و توقعون معنا خپیمانی وکوي تاسو او تعجب وکوي تاسو دغه شانی معنا دام کوي یو بل ملامت کوي ان مونږ چې خامخا تاوانی کړی شویو بلکې مونږ محروم کړی شو اے پس خبر را کماتا دو بو آغانا چسکی تاسو اے تاسو را وروی دا من المذنی دو وریدن آیا کمونگی را ورون کیا کچری ووارو مونگا نو بگردو مونگا دی لو جاجن تروی لکا سنگا چم د دریاب اوبتر سمندر اوبتر وی کړی دی پسول شکر نوخ کای تاسو اے پس خبر را کای ما ته دوراغن چې بلوي تاسو اے تاسو پیدا کړی دونه دی یا کومګ پیدا کون کیا مونږه ګرځولې د دیلا یاداش د پاره د اور د اخرت او فائدہ د پاره د مسافر وا هغه اور بسنګ ګرمې دی لګوتی ورړه فسبح بسم ربک العظیم پس پاکی بیان کا دنم دراو بل چې ډېر لوی دی فلا اقسم پس نه دارنګي کار لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ گوا کومز زایونه د پریوتو دستورو او یقینا دا قسم دې کچری پويږي تاسو لوی قسم انه یقینا دا خامخا قرآن دے عزتمن په لوح محفوظ کې بن ساتل شوی چې لاس بن لګی دیلا الا المطهرون مگر باوضو حضرت صحابی دے دا اللہ پیغمبر یمن لپا گورنر ای باندی لیگیا نور توئی تبلاس نور دا اللہ کتاب تا مگر چی پاو دس کیا تنزیل من رب العالمین رالی گل کتاب دا طرف دا اللہ ندی چی پالون کے دا مخلوقاتو دے افا بهذا الحدیث اے پس پدی خبر باندے قرآن کریم باندے تاسو سستی کون کی ایا او گردوی تاسو رزقکم ایسخ پلا آنکم چیقینن تاسو تکذبون نسبت درو کوئی دا اللہ کتاب لا تاسو تین اخبر ذان لیسا داو گردولا چی مونگ بدلا نسبت درو کوا نو رزقکم مانا میں اوکا ایسخ پلا فلولا پس اولی نوا کم پس اولی ندا کم وقی چی ورسی کی روح مرکنتا او تاسو پا دغا وقی گوری او مونگا یعنی مونگ فرشتی دیری قریبی دی اندغلا
دی قریب الموت تا منکم استاسنا لیکن تاسو نوی نئی فلولا پس کچریا فلولا پس ولینا ان کنتم کچریئی تاسو غیر مدینینا چی تاسو لبا بدلن شدر کولے ترجعونها دا فلولا دا ترجعونها سر لگی پس ولینا واپس گوئی تاسو دی روح دا قریب الموت تا کچریئی تاسو رشتینیا فاما ان کانا پس کچری دا قریب الموت دا مقربینونا نفروح و ریحانا پس خوشحالی دا و رزق دیا او جنتون دا نعمتون دیا او کچری دا قریب الموت من اصحاب الیمین دا خی طرف والاونا نو پس سلام دی تالا دا خی طرف والاونا او کچری دے من المکذبین الضالین دا نسبت دروک ان کو گمراونا پس مل مستیادا من حمیم دا گرموبونا او داخلی دل دی جہنم تا یقینا دا خام خدا دے حق یقینیا دا یقینی حق دے پس پاکی بیان کا دنم دا رحب الچڑیر لوی دے سورہ واقعہ دا ممتاز دا نور سورتونونا پا تقسیم دا قریب الموت باندے چی دا کم مرگ تا نزدی دے انو دا با دا دریو قسمو نیا دا مقربینو نبی دا اصحاب الیمین نبی یا با دا اصحاب الشمال نیا دا شانی صورت ممتاز دے پائی جز دا اقرباو دا قریب الموت چی دیناس دی عدد اخپل قریب الموت دا روح اغتنشی واپس کولیا دا جانی صورت ممتاز دے پا آداب دا قرآن کریم چی لا یمسوہ الا المطہرون وائے ضرور وائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء ويعلم فيه وهو يعلم والله ما تعمل الرسل له ملك السماوات والأرض إلا ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم ذات السماء من البدع والسماء ما يعلم مستقبل يمين فالذي يعلم من قبل رجل كبير وما يعلم لا تؤمن بالله ورسوله تؤمن بربك وخلق منها ومن المؤمن والذي يسعى على آيات مبينات لكم من الظلمات إلى النور ربكم غفور رحيم وما لكم لا تؤمنوا بسبيله وما لكم لا تنفقوا في سبيله ولله من السماوات والناس من كفر يكون فاتوا وبعدا أولئك على الله الذين ينفقون بعد وقال ربنا وعلى أنفسهم الله من العمل خبير ماذا الذي يقول الله قال حتى تبعث له ولا تغطي ومن كان تؤمن المؤمن يسعى بما يليق به من يكون كل الله الذي بعد منها تجري من تحت الأنهار خالد من ذلك والقول عليهم ويقول لا بكل ولا بقال الذي يعمل الأنفس النور في القرآن عنده فتنس نورا فضرب يلبسون له بابا وبابا في رحم الله من الذي كان يبلغ من رفع قال لا ولكن فلما وصل الرسول وقال لا من الذي يأكل أعظم من المعروف فاليوم يأكل في الولا بالذي كون الله من أجل ولا يقص الناس من الذي أمره كل الذين يولد من أمر يقول لا تدرك ما طوى عليكم لا تفسدون ولا منهم فاسقون يعلم أن الله يحيي البعض وتبين لكم الذين على بعض من المصلين وكل خلق حسن واحد والذين آمنوا بالله ورسوله يكونوا مسلمون والشهداء عند ربهم والذين والذي كفر بآيات الله فأصحاب الجحيم والحياة البعد والوصية والبعض بينهم وتكلم من أموال والذين لا يعلمون ما لهم من فلا مصرهم منهم أموالا وفي ذلك علم وشرع من الأرض والحياة الدنيا مدار وسلم ولا رب ما وجد الله خلق السماء والأرض الذي يعمل وصدق وتأتي من شيء وقال الفضل العظيم لا يصح المسلمة إلا ولا فيها مسلم من الله ولا أبدا على ذلك الأطفال فلا تدور بها بعد المرور يكون لا تفرقون الذين يقولون الناس من قبل أن يتولى الله العليم حين نصر المسلمين بين المنزل
دعوا د سوره حدید ترغیب ورکی مال لګولو ته پلار د الله کی او دغه شان جهاد ته پلار د الله کی او رب د دې صورت د مخ کی صورت سره ده چې په مخ کی صورت کې نبوي او د شرک فی البرکات د شرک بیلی نو په دې صورت کې بیان د قتال او د انفاق او زجر د متکاسلین ہوتا یا په مخ کی صورت کې حکم کړو الله تعالی په تسبیح باندې د صورت آخر کې فسبح بسم ربک العظیم نو دلته په دې صورت کې وای سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم دا شانمو کی صورت کی وی برکت اچون کے ذیم نو دی صورت کی وی مال اولگو دا اللہ لارا کی چی اللہ دا مال کی خیر و برکت واچئیے پاکی بیان ہے اللہ لاغ سجی دی پاسمانو کے اوپر مکہ کی ادا اللہ دور اور حکمت والا دے دی اللہ دا پار دا باز شہید آسمانو دلم کی جواندی کول کئی امڑ کول کئی ادا اللہ پاری و شیمائی قدرت والا دے دا اللہ دے اول دن مکی سنو او دا اللہ دے آخر دن رسل بزنی او دا اللہ دے اخکار پہ اعتبار دا دلائلو ادا اللہ پڑھ دے پہ اعتبار دا ذات سرا او دا اللہ پاری و شیبان دی پوہ دے هو اللذی دا اللہ غزات دے جی پیدا کری دی اسمان نوزم کا پشپکو ساتو کی او بیا برابر دے پارش باندے بیا غلب حاصل کری دا پارش پوئی کی دا اللہ پاغس باندی چی ننودی پدمکا کی او پاغس کی چی رودی دیدمکی نا او پاغس باندی پوہ دے چی خطر آدی دو برانا او پاغس باندی چی خیجی پا دے اسمان کے ادا اللہ تاو سر دے کمزہ کی چی ایتاسو اللہ پاغس چی تاو سامل کوئیلی دن کے دے لہو دا پارا دے اللہ بادشاہی دا اسمان نو دلمکی دا او خاص طرف دا اللہ تا واپس کولی شٹولی بیتا لیا ننباسی اللہ شپا پا وردی کی او ننباسی اللہ رض پشپا کی او دا اللہ پوہ پرادنو سنو باندی ایمان راڑیا باللہ پا اللہ اپا پیغمبر دی اللہ باندی او اولگوئی مما دا غمالنا چی گردولی اللہ تاسو جان نشین پا دیکھیا پس آغا کسان چی ایمان روڑوا منکم ستاسوناو مالیو لگو داید پارا بی اجر لویا وما لکم او سدی تاسو تا چی ایمان راڑی تاسو پا اللہ باندی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلی تاسو چی ایمان راڑی پر اخبر باندی اپا تاقی سراغستی دا اللہ مضبوط وادستاسونا کچریعی تاسو مومنان دا اللہ آغا ذات دے چرالی کی علی عبدی ہی پخپل عاجز بندہ باندے آیاتنا واضح دید پار جوخ کی اللہ تاسو دا تیارو دا بیدین این ایلن نور رانا دا دین تاو یقینا اللہ پتاسو باندے ڈیر دیات محربان رحم کون کے دے او سی تاسو لدا چن بلگوئی تاسو مال پلار دا اللہ کے اخاص اللہ لا پاتی که دل اسمانو دلمکی دیا اگا کم آیت دے چی بریلیان پی کفر نکیا نبا جوڑی دلتا دغدی دی بسونو باڑو باندی لکلی اللہ نبی وارثا تردیری کی اگا دغدی پیران دی دکان باندی برا لکلی اللہ نبی وارثا اللہ و دا اللہ پیغمبر دا ارسالی ادا اللہ و دا اللہ پیغمبر تپاتی کی گیا نا اللہ وی وللہ یو خاص اللہ ندا چی پیغمبر او بل چاہتا میراس پاتی کے دل اسمون نو ددمکی دی ندی برابر ستاسونا غسوک انفقا چی مالی لگو مخی دا فتح ناو جگڑے اکڑا اولائک دا کسان دیر روی دی پا درجہ کی دا کسان نا چی مالی لگو من بعد رستو دیناو جگڑے اکڑا او دا آریونا کمال روان دی لگیو کرستو ایمان روان دی روڑو کرستو راڑو وعد اللہ الحسنہ لوذ کرد اللہ دا جنت اللہ پاغس جتاو سامل کوئی خبردار دیا نو یوی طریقی سرے
ترغیب ورکو د مال لګولو الا دا مال ولګوا الله دل درکړې دې ومایت کې الا ته پکې جان نشینه دا مال د بل چا تعالی ملاو شو دویمه طریقې سره ترغیب چې ولله میراث السماوات والارض دی وینا دا مال زما دی الله وی دستا دی خدانه پاتې کیدونکې دی الوی لګوا اوس درې می طریقې سره ترغیب زستا دی چاله نه پاتې کیږي الله له قرض ورکا خو قرض داسې نه جګری دا الله ضرورت دی چې قرض نه غواړي نه الله به بدله یقیني دل واپس گئی لکه سرنګي چې بنده قرض یقیني واپس کوي من ذا الذي سوق دا کس چې ورکړو کې الله ته ورکړو خيستا پس دوچن بګي الله دی ورکړو له د پارد از پارد به اجر بهتر یوم پکم رض باندې چې ویني وته مؤمنان سړي مؤمنان خذیا چې منډي بویا نورهم رڼا دی اړوان دی یو خي طرف دیتا او ګس طرف او شاد دیتا بشراکم اليوم خدا دو طرفونه ورو اړوان دی او خي طرف نو د ذکر کو ګس او شاد طرف به قیاس شولا او ویلی ویشی دیتا دیر تاسو لنن رضی جنتونا چی بایگی و پڑوان دی باندی نهرنا میشه بایی پدی کی ادا امداد کامیابی لوی پا کمرز باندی چی وائی با منافقان سڑی و منافقان خذی آگسان دی چی ایمان روڑے دی انظرونا انتظارو کئی منگتا مونږ ته انتظار وکي نقتبس چې واخلو مونږ درانه استاسونه او ویل شي واپس شي وراءکم ورستقبل دنیا ته دارنا دالتن راوړي شوی دا دلته د یو بل نشي اغستې ده فالتمسوا نورا پس طلب کوي تاسو رانا پس بواله شي پمیند دی کې دیوال چې د دې په دروازه دن طرف د دې دروازې پدې کې جنت ده او بهر طرف د دې من قبله العذاب د طرف د دینه د عذاب आवाज ورکول شي ینادونهم आवाज ورکیا دا منافقان دی مومنانو ته الم نکم معکم نو مونږ تاسو سره ولی مرال صبرون کو قالوا وای بلا مومنان بلا ولنا لیکن تاسو جوی فتنه کې چوری تاسو ځانو خپل انتظار کو تاسو ورتبتم او شک کو تاسو او دوکه کې چولی تاسو لجوان دنیا دوکه کې چولی تاسو لالامانیو خواہشات دروغ خواہشات دوکه کې چولی وای تر دې پورې چراغ حکم د الله او دوکه کې چولی وای تاسو له الله باندې دوکه باز شیطان پس نن رز نبشی اغسطه استازونا زفیدیا او ندا کسانونا چه کبر کرده دایستا صوبی اور ادا اور مناسب ده تاسو تا او بس ده واپس که دو ده دا اور تاسو لائق ده لائق ده مناسب ده و بیس المصیر او بزید واپس کی دو داور عالم یعنی الذین آمنو اے نظر آگل وخ نظر نزدی شوی وخ آگا سانتا چی ایمان روڑے دا چی آجزیو کی درنا دا کتاب دا اللہ تا آگا چرا لے گلے دا اللہ من الحق حق او نشی دی پشانتا دا آگا سانو چی ورکڑ شو ورطا کتاب مخ کی دا دینا پس اوگل شپدائی باندی مودا پی اوگده شوا پس سخ شو دلونا دادی دیر او دیر دادینا نافرمان دا اللہ دیا پوه شئی چه یقینا اللہ جواندائی کئی ازمکا پس دوچوالی دینا پتاقی سرا واضح بیان کری دی منگا دلائل آیاتونا دید پار جتاسو اقلو کئی ان المصدقین یقیناً خیرات کو ان کی سڑی او خیرات کو ان کی خضیا او چې ورکړ کوي دی الله ته ورکړ خيستا
دوچن بکړی شي دی له بدلې د دی مال د دی دا مال بوله دوچن کم بدله بوله دوچن کم از پاره دی به اجر بهتر آغا کسان چی ایمان روڑے پا اللہ و پا پیغمبرانو دی اللہ دا کسان هم دی رشتینی او گواهان عند ربهم در اخبر سارا دا پارا دی بی اجر دا دی او رنا دا دی آغا کسان چی کبر اکڑے نسبت درو اکڑے دے بی آیاتنا آیاتنا دا منگتا دا کسان اصحاب الجحیم جہنمیان دیا اعلمو پوشی سلورمی طریقی سر ترغیب چی تا د دنیا په حقیقت سوچ کړی دی بس دا خو بالکل لبی دی و بسی دی او درنگ لب بیا شی نی اعلمو پوشی چی یقینا جوان دنیاوی لعب لبی دی و لہون او غفلت دی و خائص دی او فخر کول دی او تربلا بینکم پا میانستاسو کے او ڈیر والدے او تربلا پا مالنو کے او پا اولاد کے با جوڑے دے وی چی مال میں دے ڈیر شی اولاد میں دے ڈیر شی او دا دنیا دا رونق دا دی سیوا شی اللہ وی کا مثل غیثن پشانت دا باران دے مطلب دا دی دنیاوی جوان دا دی مثال پشانت دا باران دے چی تعجب کیا چی زمیدار ہوتا نباتو شنکے دے زمیدار ہوتا کفار ہوئی پا مانا لغوی سارا یعنی دیم تخمون پٹائی ازمکا کی ذکوال کافر ہوئی ثم یہی جو بیاوشی بزوینی بات دیل ازیار بیاشی دلدول او پا آخرت کی عذاب دے سخ او بخنه ده طرف ده اللہ نا ورزا منتیا ده اللہ انا ده جوان دنیاوی الا متاع الورور مگر سامان ده دوکی ده مطلب ده دنیا بانده مدوکا کیگا سابقو روان ده والے او کئی ده یو بلنا بخنی تا طرف ده رو بلنا او جنت تا چپلن والے ده آغی جنت پشانت ده پلن والی ده اسمان او دزمکی ده تیار کړی شوی دی دا د پار دا کسانو چې ایمان راوړی په الله او په پیغمبرانو دی الله دا مهرباني د الله دا ورکوي الله دا چاله چې وغواړي الله خاوند مهربانۍ لوی دی پنځمې طریقې سره ترغیب اعلی مال ولګو د الله لاره کې نو دی وایي یاره دا مې دې له ساتلی سروغ رانظور شي س بیمار شي نو جوړي دیل می ساتلې نو الله وای نرسیږي سیو مصیبت بزمکا کی ان په نفسونو استادو کې مگر دې لیک په لوح محفوظ کې من قبل ان نبراها مخکې د پیدا کولو د مونږ نه دی نفس لا دا مونږ ډېر مخکې لیکلي دي مطلب دا اب خامخا رسیږي په مال باندې داغي مقابله نه کیږي ان ذالک یقینا دا کار پا اللہ باندے آسان دے من قبل ان نبرأها مقید پیدا کولو دمگا ندی نفس لا یقینا دا کار دے پا اللہ باندے آسان لکے لا تاسو دید پار چی غمجن شیطاسو پاغس باندی چی لار دستاسونا او خوشحالیون کئی خوشحالی تکبر پاغس باندی چی درکڑی دی اللہ تاسو تا اللہ مینن کیا دا آری او متکبر فخر کو ان کی سارا الذین آغا کسان دی چی شمتیا کئی او حکم کئی خلقو تب شمتیا آغا سوک چی واپس شوا ومن یتولا آغا سوک چی شایکڑا فإن اللہ پس یقینا اللہ واللہ لا يحب کل مختال فخور اللہ من نساتی داریو متکبر فخر کو ان کی سارا آغا کسان چی شمتیا کئیو حکم کئی خلقو تپ شمتیا باندی ومن یتولا آغا سوک چی واوڑی دو پس یقینا اللہ ہم دے بے پرواستا ایلے شوے لقد انزلنا پتاقی سر علی گلی دی منگا
پیغمبران خپل بالبینات په معجزو ښکارو باندې رالیږلو موږ د دوی سره کتاب والمیزان او طول د اعمالو لیقوم الناس دې دپاره چې ودرېږي خلک په انصاف باندې وانزلنا الحدید او رالیږلې ده موږ اوسپنه په دې کې دی جنګ څخه او فایدې دپاره د خلکو دې دپاره چې ښکاره کړي الله هغه څوک چې امداد کوي د دین د دې الله او د پیغمبرانو د دې الله بالغیب په نادیده سره یقینا الله طاقتور زورور دی ولقد ارسلنا په تحقیق سره لېږلی مونږ نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام او ګرځولی مونږ په اولاد د دې دواړو کې پیغمبري او کتاب پس بعد دی نه هدایت موندونکي او ډېرو دی نه نافرمان د الله ثم قبینا او بیا ورپسې که مونږه علی آثارهم په قدمونو د دوی باندې برسولنا پیغمبران خپل مخکې مې او ځای کې معنا کړي و اتبعنا ورپسې کل مونږه علی آثارهم په قدمونو د دوی باندې برسولنا پیغمبران خپل او ورپسې که مونږه عیسی علیه السلام زوی د مریم او ورکړی مونږه دله انجیل او ګرځولی مونږه پرونو د هغه کسانو کې چې تابعداري کړې وه د عیسی علیه السلام رأفتا ورحمه نرمی او مهرباني ورهبانیتا او پیری ابتدعوها چې د ځان نه جوړه کړې وه دی دا پیریه دی اولګېدل پیری جوړه کړه ما کتبناها علیهم نو مقرر کړي مونږه دا په دی باندې مگر طلب کول د رضا د الله دا مقرر کړي پس لحاظ نه ساتلو دی د رضا د الله په پورا لحاظ ساتلو دی سره پس ورک مونږه هغه کسانو ته چې ایمان راوړو د دی نه اجرهم اجر د دی ډېر د دی نافرمان د الله اے مومنانو ویریږئ د الله نه ایمان راړئ برسوله په پیغمبر خپل باندې برسوله په پیغمبر د دی الله باندې در بکړی شي تاسو ته دوانډي من رحمته د رحمت د دی الله نه مطلب دا ډبل بدلی به درکړی شي او بګرځي الله تاسو لرانا چې دی به تاسو په دې کې او بخنه به وکړي تاسو ته الله دې بخنه کوونکې رحم کوونکې لئلا یعلم اهل الکتاب دې دپاره چې پوه نشي اهل کتاب مطلب لئلا یعلم اهل الکتاب دې دپاره چې د الله زائد دی دې دپاره چې پوه شي اهل کتاب دا چې وزن رسیږي د دی پس شی باندې د مهربانۍ د الله نه یقینا مهرباني په لاس د الله کې ده ورکوي الله دې له چاله چې وغواړي الله خاوند مهربانۍ لوی دی الله دې خاوند مهربانۍ لوی سورة حدید دا ممتاز دے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ دا شانی صورت ممتاز دے پوادی دا اللہ دا نسوارا و سارا کچری دا ایمان راڑو پا دی پیغمبر باندی نیوتهم کفلین من رحمتی ہی وربکی دا ایلدواندی دا مہربان اخبرنا درم صورت ممتاز دے پا ورہبانیتا نبتدعوها ورہبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیہم پا جوڑول دی پیرائی چا اللہ وینو مقرر کری منگا دا پا دی باندے دا شانی صورت اغا ممتاز دے پا نرسیدو دا مصیبت سرا نہ پزمکا کی او نہ پا نفسنو کی مگر دا لک دی دا اللہ سرا دا دی رسیدون اڑوان دی اللہ دا دان سر لکلی دا بدای ترسی گیا
زه به لږ ولامبم خوب راځي او بیا به انشاءالله وایو مونځ وکړو تلاوت وکړي ها تلاوت وکړي او که تلاوت وکړو دا صورت ختم کړو